د تبلیغ والا مشران دي دا واوري مشران چې دې مسجد ته تاسو ولې د سیروزي جمعات نه را لېږئ دوه خبرې دي یا به موږ کافران یو یا به موږ مسلمانان د دې دوه نه خو به بهر نه یو زه دا خبره ډېره کوم زمونږ د تبلیغ والا زما خپل ذاتی مرګري امزولي چې یو ځای پاتې شوي یو په سکول کې او په علاقه کې او په تبلیغ کې سیروزي مو شریکې لګولي چې کله دا مسجد آباد شي د الله رب العالمین دا دین پکې راښکاره شي عقیده خورېدله نو هغه امزولي چې یو ځای مو لوبې کړې وي سکول سیروزه تعلقات کلیګري شریکه وه چې زه به بهر ولاړو په دې لاره به تېرېدل زما په څنګ کې به تېر شو سلام به یې نه اچو پټکې ښکلې والی ګیرې غټه پرېښې ده شکل باندې دومره ښایسته نوراني چهره سلام نه اچو ما به زړه کې ویلې هېر شوی بیت فکر به نه و توجه به بل خوا بیا به یې وانهچو بله ورځ نو یو ورځ مې یو ملګری ودرو چې و ملګريه هغه دومره تعلقات دوستانه هغه شریک په تبلیغ کې ګرځېدل او اوس په څنګ تېرېږي او سلام نه اچي وای بس نورې خبرې نه کوو خو مشرانو ویلي دي چې دوی سره مه ودرېږي جواب دا و مشرانو راته ویلي دي چې دوی سره به نه ودرېږي و زما مسلمان وروره دا یاد ساته د باطل همیشه دپاره محنت دا دی چې خلکو ته وایي چې خواله مه ورځه خبرې ورسره مه کوه د دوی دا مشران واقعا چې هوښیاران دي ډېر سنجیده او پویه خلک دي ولې د هغې وجه دا ده دوی ته پته ده چې زمونږ کشران د دوی سره کېناستل یا یې مسجد ته ورغلل یا یې ورسره چای وڅښله یا یې ورسره دوه درې خبرې وکړلې او یا یې ورسره یو د جمعې لمونځ وکړه سړی زموږ د لاسه ووت د مخکې ورځو کې زه د ثوابۍ طرف ته لاړم هلته د افغان مهاجرینو کیمپ دی هغه ملګرو هلته ویلې چې په دې کیمپ کې چې کوم مسجد دی وایي دې ته تبلیغ والا نه راځي ما ورته وویل دا چا بند کړي دي چا شړلي دي وای نه پابندي پې نشته او نه چا شړلي دي نه چا بند کړي دي یو ځل راغلي او سیروزې مکمل نه کړه یو ورځ چې دلته مونځ وکړه چې رفع الیدین دي امین په زوره دی صف کې خپې لګول دي هغه سیروزې په نیمه کې پرېغوستله یو ورځ یې تېره کړه بیا لاړل واپس ولې شړل خو نشته دا هغه ځای نه خو موږ ورته نه وایو چې مه راځه مشران ډېر هوښیاران دي ورته یې ویلي دي هغوی ته پته ده الله په قرآن او په سنت کې دومره اثر اچولی دی چې په سړي اثر کېږي خبره مني په دې ناسته مجمع کې ډېر رونه به داسې وو چې زموږ متعلق به ورته خلکو ویلي چې کافر دی صحابي دی لامذهبه دی دین نه مني خو د الله په فضل چې یو خطبه دوه خطبې درې اورېدلي دي زړه بدل شوی کنه دا مسجد بوالو د تبلیغ والا مشران دي دا واوري مشران چې دې مسجد ته تاسو ولې د سیروزي جمعات نه را لېږئ دوه خبرې دي یا به موږ کافران یو یا به موږ مسلمانان د دې دوه نه خو به بهر نه یو ستاسو په نس باندې که موږ کافران یو نو تاسو خو ګشتونه لېږئ دروازې ډبوئ چې راوځئ کامیابي په لا اله الا الله او دین کې ده نو موږ هم یو څو کسان راولېږئ چې موږ کفارو ته دعوت راکړي چې موږ هم دا ستاسو کلمه قبول کړو حق هم در باندې نشته موږ به نه مسلمانان کوئ او که مسلمانان یو نو زموږ د جوماتونو نه سره کرښه ولې تاوده د یو مسلمان جومات ته ځي ګاونډ ته راځي او دلته نه راځي وعده د سره کوم
تاسو تبلیغی جماعت راولېږئ د سروزي د سلويختو ورځو راولېږئ د الله په فضل په دې غریبۍ کې که 3 ورځې وي که 10 ورځې وي د هغوی خوراک سکاک دم زمونږ په غاړه باندې دا خپل سلنډر بیا نه لګئ انشاءالله موږ به له تیاره راوړو دا خبره به هم نه وي چې امیر صاحب لاسونه بره کېده دا به ورته څوک نه وایي لاندې دې کېدي دا به مو ته څوک نه وایي چې رفع الیدین دې ولې ونه کړي دا به مو ته څوک نه وایي چې امین دې ولې ونه ویلو خو چې کوم درس کوو په دې کې به راسره شامل شي وزما مسلمان وروره موږ په جوماتونو کې دا خو د مسلمانانو جوماتونه دي دغه ورونه زمونږ مسلمانان دي موږ پابندیان نه دي لګولې ستا به په ذهن کې راځي د عوامو په ذهن کې به راځي چې دوی به نه پرېږدي نن دې راولېږي دا نن سبا ته دې نه اړئ سبا دې راولېږي بله ورځې ته دې نه اړئ دا مسجد نه د الله په فضل د اهل حدیثو د هر مسجد په پېښور کې زه ذموار یم چې چا پرې نه غوسته زه ذموار یم ولې به څوک نه پرېږدي خو خبره دلته دا د مشرانو خیاران دي هغوی ته پته ده چې دا خطبې تقریر درس اعمال دا مونځ دوی ولیده نو څنګه ته ډېر رونه لاړل خو نور هم تیزي کړل طفیل ابن عمر الدوسي هغه باندې د مکې والاو یو محنت وکړي هغه ته څه ویل فلا تکلمه د محمد سره خبرې ونه کړي ولا تسمع او خبرې ته مه اوره نه به ورځي او نه به خواته پرېږدي نه به ورسره خبرې کوي نه به خبرې اوري ولې هغوی ته پته وه چې محمد جادوګر نه دی خو د محمد په دې خبرو کې حق دی او په حق کې الله نور او رڼا اچي رسول الله علیه السلام فرمایي زه الله په داسې دین رالیږلی یم لیلها کنهارها دا شپې دومره روښانه ده لکه دا ورځې چې څنګه روښانه په دې حق کې الله رڼا ایښې ده په حق رڼا پرته ده چې څوک یې واوري او څه ناسه دماغ ولري او څه ناسه ذهني او څه ناسه سوچ الله ورکړی هغه پوهېږي په دې خبرو داسې خلک الله رب العالمین حق پرسته جوړ کړل د قرآن او د سنت تابعدار جوړ کړل چې د حق پرستو منډونه او قدمونه به په کاڼو ویشتل نن هغه خلک حق پرستو پسې راځي وایي پلار مې مړ دی جنازه به ته کې دا نور مولیان جنازې صحیح نه کړي سکندونو کې ته ځان خلاص نکاح به ته تړې الله رب العالمین په حق کې نور اچولی دی نو طفیل ابن عمر الدوسي هغه ته ویل خبرې به ورسره نه طفیل وی فوالله ما زالوا بي حتى اجمعت على الا اسمع منه شيئا واذا خلق را پوریدونه ون خطل د مکې دا کافران چې پام کوه او جادوګر دی او خیال کوه وای ما په زړه کې قصد وکړ چې بس د دې سړي و خبره به م زه نه اورم کله چې خولې سړي ته ډېرې شي اثر پې کېږي یو ورته یو خبره وکړي بلې ورته وکړي بلې ورته وکړي غلطه خبره ورته ښایسته ښکاره شي وایي دې خلکو زه دومره مجبوره کړم چې ما اراده وکړم چې د محمد یوه خبره م نه اورم